نو 2 بجې په غوګون نیولې وم. لږ تیز بچې لږ تیز. 2 بجې په غوګون نیولې وم. 2 بجې په غوګونه نیولې وم. بیا کمرې ته بوتلول یو قار صاحب خونه لښتې بیا ماته کړه. کم قاري صاحب نوم ورسره وایه؟ بختي امین. بختي امین ښه بیا؟ بیا څلور کسانه مې د نور ونیو. بیا مشر قار صاحب راغی د مختیم. څه نوم یې دی؟ عمر فاروق. او دا ښه هغه بیا راغی بیا دا مې دنده کمره بنده کړه او د به غوګونه ونیو. وړو ته پاستر کړه. وای نو چاپه کې مات کو. غوګونه وینول ما خام موږ د لټ ټیمو. د بیا راولیدو. خپل اسونه کار ختم کو. بیا پرې خو بیا کینو. بیا یک میګو کو بیا راغی بیا غوګونه ونیو. بیا لکه څه دوی بیا ما دې وبراوړه. مو درې به روبورلې مو به لاس ما سر کې خو دو. درې به راځ کوواله به دا تقریبا 60 مو کله چې دا ډسکو والا دا دي مازیګر دي مو خوراک کوم مازیګر مونږ نه شي ډیر نه وخت. دې کاری صاحب چې والو صد هغه وخت مدرسه کې نور څومره ماشومان موجودو؟ ټول ماشومان موجود ټول ډیر او چې ټول ورته کتو په باندې چې تشدد کېدو کمره اوري باندې کړو بزان بشي ور باندې کړو دې کاری صاحب او جی دا درې کاری صاحبانو او دې کاری نو 2 بجې په غوګون نیولې وم. لږ تیز بچې لږ تیز. 2 بجې په غوګون نیولې وم. 2 بجې په غوګونه نیولې وم. بیا کمرې ته بوتلول یو قار صاحب خونه لښتې بیا ماته کړه. کم قاری صاحب نوم ورسره وایه؟ بختي امین. بختي امین ښه بیا؟ بیا څلور کسانه مې د نور ونیو. بیا مشر قار صاحب راغی د مختیم. څه نوم یې دی؟ عمر فاروق. او دا ښه هغه بیا راغی بیا دا مې دنده کمره بنده کړه او د به غوګونه ونیو. وړو ته پاستر کړه. وای نو چاپه کې مات کو. غوګونه وینول ما خام موږ د لټ ټیمو. د بیا راولیدو. خپل اسونه کار ختم کو. بیا پرې خو بیا کینو. بیا یک میګو کو بیا راغی بیا غوګونه ونیو. بیا لکه څه دوی بیا ما دې وبراوړه. مو درې به روبورلې مو به لاس ما سر کې خو دو. درې به راځ کوواله به دا تقریبا 60 مو کله چې دا ډسکو والا دا دي مازیګر دي مو خوراک کوم مازیګر مونږ نه شي ډیر نه وخت. دې کاری صاحب چې والو صد هغه وخت مدرسه کې نور څومره ماشومان موجودو؟ ټول ماشومان موجود ټول ډیر او چې ټول ورته کتو په باندې چې تشدد کېدو کمره اوري باندې کړو بزان بشي ور باندې کړو دې کاری صاحب او جی دا درې کاری صاحبانو او دې کاری نو 2 بجې په غوګون نیولې وم. لږ تیز بچې لږ تیز. 2 بجې په غوګون نیولې وم. 2 بجې په غوګونه نیولې وم. بیا کمرې ته بوتلول یو قار صاحب خونه لښتې بیا ماته کړه. کم قاری صاحب نوم ورسره وایه؟ بختي امین. بختي امین ښه بیا؟ بیا څلور کسانه مې د نور ونیو. بیا مشر قار صاحب راغی د مختیم. څه نوم یې دی؟ عمر فاروق. او دا ښه هغه بیا راغی بیا دا مې دنده کمره بنده کړه او د به غوګونه ونیو. وړو ته پاستر کړه. وای نو چاپه کې مات کو. غوګونه وینول ما خام موږ د لټ ټیمو. د بیا راولیدو. خپل اسونه کار ختم کو. بیا پرې خو بیا کینو. بیا یک میګو کو بیا راغی بیا غوګونه ونیو. بیا لکه څه دوی بیا ما دې وبراوړه. مو درې به روبورلې مو به لاس ما سر کې خو دو. درې به راځ کوواله به دا تقریبا 60 مو کله چې دا ډسکو والا دا دي مازیګر دي مو خوراک کوم مازیګر مونږ نه شي ډیر نه وخت. دې کاری صاحب چې والو صد هغه وخت مدرسه کې نور څومره ماشومان موجودو؟ ټول ماشومان موجود ټول ډیر او چې ټول ورته کتو په باندې چې تشدد کېدو کمره اوري باندې کړو بزان بشي ور باندې کړو دې کاری صاحب او جی دا درې کاری صاحبانو او دې کاری نو 2 بجې په غوګون نیولې وم. لږ تیز بچې لږ تیز. 2 بجې په غوګون نیولې وم. 2 بجې په غوګونه نیولې وم. بیا کمرې ته بوتلول یو قار صاحب خونه لښتې بیا ماته کړه. کم قاری صاحب نوم ورسره وایه؟ بختي امین. بختي امین ښه بیا؟ بیا څلور کسانه مې د نور ونیو. بیا مشر قار صاحب راغی د مختیم. څه نوم یې دی؟ عمر فاروق. او دا هغه بیا راغی بیا دا مې دنده کمره بنده کړه او د به غوګونه ونیو. وړو ته پاستر کړه. وای نو چاپه کې مات کو. غوګونه وینول ما خام موږ د لټ ټیمو. د بیا راولیدو. خپل اسونه کار ختم کو. بیا پرې خو بیا کینو. بیا یک میګو کو بیا راغی بیا غوګونه ونیو. بیا لکه څه دوی بیا ما دې وبراوړه. مو درې به روبورلې مو به لاس ما سر کې خو دو. درې به راځ کوواله به دا تقریبا 60 مو کله چې دا ډسکو والا دا دي مازیګر دي مو خوراک کوم مازیګر مونږ نه شي ډیر نه وخت. دې کاری صاحب چې والو صد هغه وخت مدرسه کې نور څومره ماشومان موجودو؟ ټول ماشومان موجود ټول ډیر او چې ټول ورته کتو په باندې چې تشدد کېدو کمره اوري باندې کړو بزان بشي ور باندې کړو دې کاری صاحب او جی دا درې کاری صاحبانو او دې کاری
نو 2 بجې په غوږونه نیولې وم لږ تیز بچې لږ تیز 2 بجې په غوږونه نیولې وم 2 بجې په غوږونه نیولې وم بیا کمرې ته بوتلول یو قار چې به خونه لختې بیا ماته کړه کم کاری شي نوم ورسره وایه بختي امین بختي امین ښه بیا بیا څلور کسانه مې د نور ونیو بیا مشر قار چې راغی د مختیم څه نوم یې دی عمر فاروق او دا ښه هغه بیا راغی بیا دا مې دنده کمره بنده کړه او د به غوږونه ونیو وړو ته پاستر کړه وینو چاپه کې مات کو غوږونه وینو ما خام موږ د لټ ټیمو د بیا راولیدو خپل اسونه کار ختم کو بیا پرې خو بیا کینو بیا یک میګو کو بیا راغی بیا غوږونه ونیو بیا لکه د وسو بیا ماته یو براوړه مو درې به روبورلې مو به لاس ما ستر کې خو دو درې به راش کوواله به دا تقریبا څه ټیم وو کله چې دا ډسکو والا دا دي مازیګر دي مو خوراک کوم مازیګر مونږ نه شي ډیر نه وخت ښه دې کاری سیب چې والو صد هغه وخت مدرسه کې نور څومره ماشومان موجود ټول ماشومان موجود ټول ډیر او دې ټول ورته کتو په باندې چې تشدد کېدو کمره اوري بند کړو بزان بشي ور بند کړو دې کاری سیب او جی ښه دا درې کاری صاحبانو او دې ښه نو 2 بجې په غوږونه نیولې وم لږ تیز بچې لږ تیز 2 بجې په غوږونه نیولې وم 2 بجې په غوږونه نیولې وم بیا کمرې ته بوتلول یو قار چې به خونه لختې بیا ماته کړه کم کاری سیب نوم ورسره وایه بختي امین بختي امین ښه بیا بیا څلور کسانه مې د نور ونیو بیا مشر قار چې راغی د مختیم څه نوم یې دی عمر فاروق او دا ښه هغه بیا راغی بیا دا مې دنده کمره بنده کړه او د به غوږونه ونیو وړو ته پاستر کړه وینو چاپه کې مات کو غوږونه وینو ما خام موږ د لټ ټیمو د بیا راولیدو خپل اسونه کار ختم کو بیا پرې خو بیا کینو بیا یک میګو کو بیا راغی بیا غوږونه ونیو بیا لکه د وسو بیا ماته یو براوړه مو درې به روبورلې مو به لاس ما ستر کې خو دو درې به راش کوواله به دا تقریبا څه ټیم وو کله چې دا ډسکو والا دا دي مازیګر دي مو خوراک کوم مازیګر مونږ نه شي ډیر نه وخت ښه دې کاری سیب چې والو صد هغه وخت مدرسه کې نور څومره ماشومان موجود ټول ماشومان موجود ټول ډیر او دې ټول ورته کتو په باندې چې تشدد کېدو کمره اوري بند کړو بزان بشي ور بند کړو دې کاری سیب او جی ښه دا درې کاری صاحبانو او دې ښه نو 2 بجې په غوږونه نیولې وم لږ تیز بچې لږ تیز 2 بجې په غوږونه نیولې وم 2 بجې په غوږونه نیولې وم بیا کمرې ته بوتلول یو قار چې به خونه لختې بیا ماته کړه کم کاری سیب نوم ورسره وایه بختي امین بختي امین ښه بیا بیا څلور کسانه مې د نور ونیو بیا مشر قار چې راغی د مختیم څه نوم یې دی عمر فاروق او دا ښه هغه بیا راغی بیا دا مې دنده کمره بنده کړه او د به غوږونه ونیو وړو ته پاستر کړه وینو چاپه کې مات کو غوږونه وینو ما خام موږ د لټ ټیمو د بیا راولیدو خپل اسونه کار ختم کو بیا پرې خو بیا کینو بیا یک میګو کو بیا راغی بیا غوږونه ونیو بیا لکه د وسو بیا ماته یو براوړه مو درې به روبورلې مو به لاس ما ستر کې خو دو درې به راش کوواله به دا تقریبا څه ټیم وو کله چې دا ډسکو والا دا دي مازیګر دي مو خوراک کوم مازیګر مونږ نه شي ډیر نه وخت ښه دې کاری سیب چې والو صد هغه وخت مدرسه کې نور څومره ماشومان موجود ټول ماشومان موجود ټول ډیر او دې ټول ورته کتو په باندې چې تشدد کېدو کمره اوري بند کړو بزان بشي ور بند کړو دې کاری سیب او جی ښه دا درې کاری صاحبانو او دې ښه نو 2 بجې په غوږونه نیولې وم لږ تیز بچې لږ تیز 2 بجې په غوږونه نیولې وم 2 بجې په غوږونه نیولې وم بیا کمرې ته بوتلول یو قار چې به خونه لختې بیا ماته کړه کم کاری سیب نوم ورسره وایه بختي امین بختي امین ښه بیا بیا څلور کسانه مې د نور ونیو بیا مشر قار چې راغی د مختیم څه نوم یې دی عمر فاروق او دا ښه هغه بیا راغی بیا دا مې دنده کمره بنده کړه او د به غوږونه ونیو وړو ته پاستر کړه وینو چاپه کې مات کو غوږونه وینو ما خام موږ د لټ ټیمو د بیا راولیدو خپل اسونه کار ختم کو بیا پرې خو بیا کینو بیا یک میګو کو بیا راغی بیا غوږونه ونیو بیا لکه د وسو بیا ماته یو براوړه مو درې به روبورلې مو به لاس ما ستر کې خو دو درې به راش کوواله به دا تقریبا څه ټیم وو کله چې دا ډسکو والا دا دي مازیګر دي مو خوراک کوم مازیګر مونږ نه شي ډیر نه وخت ښه دې کاری سیب چې والو صد هغه وخت مدرسه کې نور څومره ماشومان موجود ټول ماشومان موجود ټول ډیر او دې ټول ورته کتو په باندې چې تشدد کېدو کمره اوري بند کړو بزان بشي ور بند کړو دې کاری سیب او جی ښه دا درې کاری صاحبانو او دې ښه
تقریبا 2 بجې به غوږونه نیولي وو لږ تیز بچې لږ تیز 2 بجې به غوږونه نیولي وو 2 بجې په غوږونه نیولي وو بیا کمرې ته بوتله اول یو قار صاحب خونه لښتې بیا یې ماته کړه کم کاري صاحب نوم ورسره وایه بختي امین بختي امین ښه بیا بیا څلور کسانه مې د نور ونیوه بیا مشر قار صاحب راغی د مختیم څه نوم یې دی عمر فاروق او دا ښه هغه بیا راغی بیا دا مې دنده کمره بنده کړه او د به غوږونه ونیو وړو ته پاستر کړه وای نو چابک یې مات کو غوږونه یې ونیولي ماښام موږ د لږ ټیم و د بیا راولیدو خپل لاسونه کار ختم کړو بیا پرېښود بیا یې کېناوه بیا یک میک یې وکړو بیا راغی بیا به غوږونه